یعنې دا څومره چې هم موږ سنټنس لیکو که وایو او که اورو یې دغه ټول سنټنس چې کوم دی په دې کې دا دننه چې څومره هم ورډز دي د دې جدا جدا ګروپونه دي او دغې ته بیا موږ پارټس اف سپیچ وایو. یعنې دا د دې کلام دا د دې خبرو دا د دې سپیچ حصې دي نو په دې وجه دې ته موږ پارټس اف سپیچ وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم داود او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل. څنګه چې موږ په تېرو ویډیوز کې سنټنس کړي وو، ورډس وکړي وو، ټایپس اف سنټنس وکړي وو. دغه سنټنس دا خبرې اترې چې موږ کوو په انګلیشي کې یا په اردو کې یا په پښتو کې، نو د دې لپاره موږ بیا ځان له ګروپونه جوړ کړي. دغه ټکي چې موږ استعمالو، دغه ورډس چې موږ استعمالو، کوم سنټنسز چې موږ استعمالو، موږ عام تر وایو چې سنټنس چې کوم دی دا د درې حصې وي: سبجیکټ، ورب او ابجیکټ. خو که کله موږ ګرانې جملې وایو، غټې جملې وایو، نو په هغې کې نور ورډز راځي. لکه په هغې کې راځي اینډ پکې راځي، بعضې پکې د پکې راځي، دغه شان پکې نور بعضې ټکي راځي لکه ټو پکې راغی وغیره. نو که موږ ووایو چې دغه ناون چې کوم دی یا پروناون چې کوم دی، دا خو زموږ دا به وایو چې دا موږ سره سبجیکټ شو، او ورب چې کوم دی هغه څومره هم چې کارونه دي موږ به دا وایو چې دا ورب شو. یعنې موږ وایو چې سنټنس درې حصې دي: یو سبجیکټ شو، یو ورب شو او یو ابجیکټ شو. یعنې په څه شیز باندې چې کار کېږي لکه بورډ به موږ والو یا داسې نور شیزان چې کوم دي، نو موږ دا درې شیزان وپېژنو. موږ وایو چې دا درې شیزان په سنټنس کې راځي. که فرض که موږ یو داسې سنټنس استعمال کړو په هغې کې اینډ راغی، په هغې کې د راغی، په هغې کې ټو راغی، نو بیا به دې ته موږ څه وایو؟ دا به بیا په کوم ګروپ کې اچو؟ دا به د ناون په ګروپ کې اچو، دا به د ورب په ګروپ کې اچو، یا به دا داسې په بل ګروپ کې اچو؟ نو د دې لپاره ځان له ګروپونه جوړ شوي دي. په دې له ځان له نوم ورکړی، لکه په سنټنس کې چې څومره هم موږ ورډز استعمالو هغې لپاره جدا جدا ګروپونه جوړ شوي دي. لکه څومره چې هم نومونه دي د هغې لپاره ځان له جدا ګروپ جوړ شوی دی. یا د نومونو په ځای چې موږ کوم ټکي استعمالو د هغې لپاره جدا ګروپ جوړ شوی دی. دغه شان چې څومره هم ټکي دي په سنټنس کې د هغې لپاره جدا جدا ګروپونه جوړ شوي دي. دغه ګروپونه چې جوړ شوي دي دې ته موږ په شریکه باندې پارټس اف سپیچ وایو. نن به په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې دا پارټس اف سپیچ دی څه شي. پارټس اف سپیچ، نو موږ وایو چې پارټس چې کوم دی، پارټس موږ حصو ته وایو. پارټس موږ څه ته وایو؟ حصې یا اقسام. یا سپیچ چې کوم دی دا موږ څه ته وایو؟ نو دا موږ وایو کلام ته، دغه خبرې ته موږ وایو. کومې خبرې چې موږ کوو د دغې حصې، د دغې ټولې حصو ته موږ په شریکه باندې پارټس اف سپیچ وایو. پارټس اف سپیچ چې کوم دی په سنټنس کې چې دا څومره ورډز موږ استعمالو، سنټنس خو د ورډز نه جوړ شوی دی که نه، دغه څومره ورډز چې کوم دي دا د دې لپاره جدا جدا ګروپونه جوړ شوي دي، هغه ټول په پارټس اف سپیچ کې دي. دغه پارټس اف سپیچ چې کوم دی دا ټوټل په تعداد کې 8 پارټس اف سپیچ دي. لکه لومبنی پکې ناون دی، نو په دویم نمبر پکې پروناون دی، دغه شانتې ورب دی پکې، څلورم پکې دی ایډورب دی پکې، ایجکټیو دی پکې، ایجکټیو، دغه شانتې پریپوزیشن دی پکې. په تعداد کې دا موږ سره 8 دي. بعضې ځایونو کې راځي چې 9 دي. پریپوزیشن، انټرجکشن، کنجنکشن، دې ته موږ لینکینګ ورب هم وایو. او نهم چې کوم دی هغه آرټیکل هم دی. آرټیکل، نو دا موږ سره په تعداد کې 8 یا 9 چې کوم دي دغه ګروپونه دي، دې ته موږ په شریکه باندې دې ټولو ته موږ پارټس اف سپیچ وایو. دا به انشاءالله په را روان نیکسټ ویډیو کې په تفصیل سره یو یو ذکر کوو چې ناون څه شی دی، پروناون څه شی دی، ورب څه شی دی. عام تر موږ دا ناون، پروناون، ورب زیات تر استعمالو، خو دا نور ایډورب او ایجکټیو یا پریپوزیشن چې کوم دي دا څه شیزان دي. نو په دې باندې به انشاءالله په را روان ویډیو کې په تفصیل سره یو یو به ډسکس کوو. که چېرته تاسو زموږ تېرې ویډیو نه وي کتلې نو زموږ چینل ته وزټ وکړئ، هغه ویډیوګانې وګورئ، او د را روان ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو نه وي لایک کړی نو एकदम دا لایک دا بټن پیلا کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ را روانې ویډیو چې کوم دي هغه د وخت سره را رسي.
میلاویږو به په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله. تر دې وخته پورې کافي. والسلام.